د نن نه 20 کاله مخکې چې زه د 1419 کالو او د میرو کې او د کوڅو کې ما ورکري شروع کړه او مرګري مې را مخکې کولو شاته به ورپسې ګرځېدو او دا کوڅه په کوڅه نن 20 کاله پس که زه په ذات خود تاسو ته امیدوار یم نو زما د کلي زما د چم زما د ګاونډ هر مشر او هر کشر ته دا پته ده چې ما په کلي علاقه کې سیاست نه دی کړی ما په کلي علاقه کې ډله ټپله کړې ده په دې خپل کلي علاقه کې زه د هر مظلوم کو هغه د هر مکتبه فکر دی او د هر ظالم خلاف کو هغه د هر مکتبه فکر دی ما د غریب اولس د پاره د ځان نه ډال جوړ کړی دی او ظالم مې د خپل اولس ته نه دی پرېښی او که زه په دې خپل کم عمرۍ کې واقعې بیانوم هسې وخت به پې تېروم خو زما د غیرت او د پښتو د ګلالو ته او د مشرانو ته پته ده او انشاءالله په دې ډاډه اوسئ زمونږ په سر ټول پښتون قوم ډاډئ نو بیا زما د کلي او د ګاونډ پښتنو په دې ډاډه اوسئ چې انشاءالله ولی باغ وي ستاسو د ژوندونو امن به وي ولی باغ وي ستاسو د عزتونو حفاظت به وي ولی باغ وي ستاسو د وسایلو حفاظت به وي ولی باغ وي د هر زورور نه ښه په ارام وده کېږي موږ هم ذموار یو موږ به انشاءالله ګرانو وروڼو مشرانو ستاسو په مخکې به زه څه خبرې وکړم خو دا مې هغه لوز دی چې کلي کې به یې دوراوم چې د خپل پلار نیکه لار پرېښودو ته نه یو تیار د خپل پلار نیکه لار هم څه ده چې هغه د نن نه 100 کاله مخکې باچا خان بنیاد ایښی او 2 خبرې دي لومړۍ خبره د اختیار ده باچا خان په هغه وخت کې دا آواز اوچت کړ چې اختیار په دې خاوره د مشرۍ په دې خاوره د باچاهۍ د دې قام د رهنمایۍ اختیار واحد د دې خاوره د دې قام خلکو سره پکار دی او انګریز ته یې وویل چې ته د بل وطن نه راغلی ته د اختیار نه لرې چې ته د راشې او ته د پښتون په خاوره مشري وکړې د دې مشرۍ اختیار همدا پښتانه لري دویمه خبره ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو د وسایلو ده چې باچا خان د کومو وسایلو دپاره آواز اوچت کړو زمونږ د پښتون قوم زمونږ د پښتنو د بچو د هغه وسایلو د کوم چې ولی خان بابا خپل ټول ژوند وقف کړ او تاسو د مشرانو به د ولی خان د خولې اورېدلي چې زه د خپل بچي نوړی اینم چې د بل بچی پې مړېږي او دا مانه نه برداشت کېږي دا زمونږ د پښتنو د سیاست ناره نه بلکې سیاسي شعور دی چې خپله خاوره او خپل اختیار او نه منو د بل اختیار دا هغه اختیار دی کم چې په 2000 وطن کې پښتون قوم زمون قائد
جناب اسفندیار ولی خان پسې ودرېد نو څه د پاسه 3,500 ممبرانو کې 11 ممبران چې هېڅ طاقت نه لري خدا 11 ممبران یو په یو هغه د ولی خان بابا هغه چاکوانو چې ولی خان بابا به وی چې یو چاکو یو ټرک هندوانو له کافي دی نو زمونږ 11 ممبران او بیا په هغه 11 ممبرانو کې د ولی خان زوی اسفندیار ولی خان هغه د هغه 3,500 ممبرانو له کافي هغه حقونه کم چې د مشرانو ارمانونو هغه د بچو د خولې نوړې کم چې زمونږ او ستاسو مشرانو ارمان خپلو قبرونو ته یوړو هغه 11 ممبرانو او که په دې موقع زه د جناب آصف علي زرداري صاحب شکریه ادا نه کړم خپل عمل چې هر څه د هغې سره زما کار نشته خو ما سره دا پښتو کړې ده چې د پښتنو د حق خبره چې راغلې ده نو خدای شته چې موږ به یې دونه وکالت نه کړی لکه څونه چې جناب آصف علي زرداري صاحب د دې وکالت کړی اوس ګران ورونو قانون موږ څه پاس کړ قانون موږ دا پاس کړ چې اختیار د زورور نه چا چې د ټوپک په زور د ټینک په زور د هلیکاپټر په زور اختیار ګیر کړی دی هغه اختیار موږ د هغې نه راوړو او عوامو له ورکړه هغه وسایل په کومو وسایلو چې هغې د تېرو 15 کالو نه خپلې خېټې شلئ هغه قانوني طور رالل او پښتنو بچو ته میلو شو اوس ګرانو ورونو ګرانو مشرانو دلته سیاست کې جنگ موږ بار بار وایو چې د اسلام او د کفر نه دی پښتون قوم الحمدلله میں نیس القوم مسلمان دی پښتون قوم چې دی د پښتنې مور او د پښتون پلار نه پیدا دی دی مسلمان دی دا پښتون قوم دی چې دکې بل مذهب نشته نو موږ کې د اسلام او د کفر جنگ د کومې راغی دلته د پاکستان د وفادارۍ او د بې وفایۍ جنگ نه دی موږ ټول پاکستان منو نن کو زه انتخابات ته ولاړم او هر سړي ته سوال منت زاری کوم د دې لپاره کوم چې زه د پاکستان پارلمان ته لاړ شم او د پاکستان په پارلمان کې د خپل قام وکالت وکړم دلته کو جنگ دی نو جنگ د دغه اختیار او د دغه وسایلو او چې کله هغه اختیار او هغه وسایل موږ د زورور نه راواغېستل او قام لم ورکړل نو موږ زورور سره دشمني واغېسته د جناب اسفندیار ولی خان نه راواله تر زما د مشر لیډرانو نه وړوکي ورکرانو پورې حملې وشوې ولې د وسایل خامار نم خپل قام له وسایل راوړل د اختیار وګینم خپل قام له اختیار راوړل ولې زما د سرې ټوپې خاوند ته وینا کېږي چې ټوپې کوزه کوي حمله به در باندې کوو زما چا سره ذاتي دشمني نشته ولې د زما د سرې جنډې کور ته سوال جواب کېږي چې جنډه کوزه کوي حمله به در باندې کوو زما چا سره ذاتي دشمني نشته خدا د دې د پاره کېږي چې عوامي نیشنل پارټي د پښتنو د حق نه دستبردار شي دا د دې د پاره کې ده
چې عوامي نیشنل پارټي د پښتنو د اختیار نه دستبرداره شي او د دې دا خیال و چې په دغه حربو به موږ او تاسو د یو بل نه لرې کړي خو دوی ټول عمر دوکه شوي دي ځکه چې دا پښتانه دا د ژوند د تیر پښتانه چې دا سره ټوپۍ په سر کوي هر قسم آفت ته ځان ټینګوي خو د قام د وکالت نه نه رسته کېږي دا خو اوس دا راغلي وو په مخونو به یې جنډې او په لاسونو کې بنګړۍ نو چې یو ټک ورله ورکړي بس پارټي به بدلوي هلکه شعر مې ته جوړ کړ سوچو کې شعر مې ته جوړ کړ په مخونو باندې جنډې دا ګوره شعر جوړ شو قدرتي په مخونو باندې جنډې او په لاسونو کې بنګړي او چې یو ټک ورکې پارټي به بدلوي دا خدا نیشنلیانو چې بمونو ته ډزو ته خودکشو ته هر څه ته ځان ونیوه خو پارټي د چا هغه پلار هم په موږ نه دي عوامي نیشنل پارټي عوامي نیشنل پارټي اسفندیار ولی خان بلبل ولی خان بلادین 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 دوه ځله زموږ لاره ونیولې شوه تاسو مخامخ یې په 2013 کې او بیا په 2013 کې خو بکسې تاسو ډکولې او پیرانو او پیریانو به چوپونه کړو شی د سوباړي راوته خدام خدا دام خدا په خپل ډېر خوښو ډېر ځان له په دې سرونو خېجول اوس یې ورله چل نه ورځي دام خدا ګران ورونو دې خبرې ته سوچ وکړئ ډېر تاریخ ته به نظم خو د تېرو لسو کالو سوچ وکړئ تاسو د اشنغر پښتانه تېر لس کاله تاسو د ولي باغ د نمایندګۍ نه محرومه پاتې شوئ په دې لسو کالو کې تاسو اول مولانا صاحب ولیږو او بیا پیریانو ماماګانو د پښتو متل دی د پښتو متل دی د پښتو متل دی تاسو خو واورئ د پښتو متل دی وي خراړی او د یو ټک سره لاړی ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو په تېرو لسو کالو کې اشنغر نو یا اشنغر د برصغیر د سیاست محوري او یا اشنغر د پاکستان د نقشې نه مغیبي زما د نارې اواز راکې خدا سے اواز راکې چې دا ټولې واوري او دا د ټولې پښتونخوا اواز دی د دې اشنغر نه ټول عمر اواز اوچت شوی دی بیا به خورو لاټین زمنګا وکټي لاټین زمنګا وکټي لاټین زمنګا وکټي شاباش اوس کې نه واپس مخکې به ولي خان بابا ناره واله کږه خوله تاسو به یې په سوک سمیږي اوس به اوس نوی دور دی زه به درته یم کږه خوله تاسو به وایئ چې په ټک سمیږي کږه خوله کږه خوله کږه خوله کږه خوله زه دې ته چغې وم ما ورته د تېرو لسو کالو نه چغې والې نن ورته کلي کې لږ به خبره وکړم تاسو خو سوچ وکړئ د تېرو لسو کالو نه زه دې ته دا چغې وم
چې سیاست د حیا وکړي، سیاست د تمیز وکړي، جمهوریت کې تمیز راولې. زه ورته چغې وایم چې زما نیکه کرنیکه ډېر شریفانان خلک وو، د هغې ډېرې لویې لویې سینې وې. موږ کې ګورې دونه صبر نشته، موږ د دې دور پښتانه یو. هر الیکشن کې دا ماحول جوړولو کوشش کوي. نور د دغه خبرو والا نه یو، ملنګان یو، عجزان یو، فقیران یو، دا الله تعالی کمزور خلق یو، اس لوی نه لرو، دا مرګري م پیژني، کچکول ګرځو، خیر غواړو، سوال کوو، منت کوو، پخپو پروزو، خپل قام ته پروزو، خپل پښتون ته پروزو، خپل خړ پړ پښتون ته پروزو. خو که څوک دا وایي چې خدای مکه دا زمونږ کمزوري ده، که څوک دا وایي چې خدای مکه هغې به په موږ بدماشي خرڅ کړي، نو دې خړ سرو له ملنګان یو، دې خړ سرو له عجزان یو. نور چې ځون سات ته څه وایي نو موږ هم بیا الحمدلله زم ځان ته د ولي خان نوسۍ ویل بیا بیا رامیدان او ښه په سړیتوب به د انتخاب کوي. دغه هېڅ څیزونه نه دي، دغه مړي دي، مړي دي، میخونه راواله، تابوتونه ټک وخې. خیر ملنګه ګرانو وروڼو، ستاسو دا اړخه د ټول پښتون قام ته دا پیغام ورکول غواړم چې پښتنو تاسو سره روان انتخابات چناو کې درې چویسز دي. یو دا خبره یاد ساتئ، د آزاد امیدوار کامیابی پخوا به هم آزاد امیدوار چې کامیاب شو، چا به د وزارت لالچ ورکو، چا به د 200 روپو لالچ ورکو، او هغه به حکومتي پارټۍ کې شاملېده او خپل خلک به یې پرېښودل. دې ځل دا چې ما درته څنګه وویل دا خو دغه یو ټک واله دي. دې ځل چې دا آزاد کامیاب شي دغه خلک یاران به یو یو ټک وایي او ورته به وایي چې پرویز خټک لزه د پرویز خټک حکومت به جوړېږي. اوس پښتنو آیا تاسو دې ته تیار یې چې په دې صوبه کې دې د دغې بدترینې لوټې چې هره پارټي وکته، هر در وکته، هر اوسلخانه وکته، هر اودسماتې ته پرېوت، آیا تاسو پرویز خټک خپل مشر غواړئ؟ واضح ووایئ. مشر به ورته د چخچو ګوډاګې وې. آیا دغه د چخچو ګوډاګې خپل مشر غواړئ؟ ما دغه ریاست والا ته وویل سرجی ما ورته وی په انټرم کې اعظم خان کا کامرا وستو نو عجز په تاریخ کې پړو منی ځل پښتونخوا کې انټرم وزیر اعلی مړ شو. نو ما یو سره داسې خوښوي چې خدای مګه دا به هم 2 ورځې تېروي به نه به تېروي د عمر په داسې حصه کې دی چې دی به مرانه ډېر زر لاړ شي. 2 لارې پاتې دي. خو تاسو دا ګڼئ چې ستاسو را روان 15 کاله ستاسو لارې، ستاسو کوڅې، ستاسو بجلی، ستاسو ګیس، ستاسو نورې مسلې په دوا حل کېږي. نو ملایان ولاړ دي اوټ ورله ورکې دوا به درته کوي او خدای ته به ناست یو مسلې به حل کېږي. بل خوا د خپل بچي حق غواړئ، د خپل بچي د خولې نوړی غواړئ. خپله بجلي کوم چې د پښتونخوا په خاوره د خپل ضرورت نه 2 چنده بجلي جوړېږي او پښتون قوم په تیارو کې ژوند تېروي. خپله بجلي خپلول غواړئ. خپل ګیس چې په ګورګورو کلي کې ګیس راوته دی، په ګورګورو کلي کې زما او ستاسو خویندې میندې دړې بلئ او ملتان ته د پایپ تللی دی او په پنجاب کې پې کارخانې روانې دي.
آیا دغه د خپل قام حق خپلول غواړئ؟ خپل د غرونو دا سرمایه چې په سوات کې زمرد دي، په باجوړ کې نیپرایټ دی، په ممند کې دا مختلف کاڼي تر د وزیرستانه پورې دغه حق خپلول غواړئ؟ خپله لاره کوڅه آبادول غواړئ؟ خپل اجره جومات آبادول غواړئ؟ خپلو بچو له تعلیم غواړئ؟ خپلو بچو له شعور غواړئ؟ خپلو بچو له صحت نظام غواړئ؟ د خپلو بچو مستقبل روښانه غواړئ؟ په خپله خاوره امن غواړئ؟ نو بیا راپاسئ. د دې ټولو ضامن دا ستاسو نښه ده، د دې ټولو ضامن دا عوامي نیشنل پارټي ده، د دې ټولو ضامن دا لاټین دی. بیا د پښتون راپاسي نادر ماما خو ورته وایي چې شیشې له خیال وساتئ، هېڅ له بې خیال نه ساتئ. پرچه لټوئ، پرچه لټوئ، لاټین پکې لټوئ، شیشه به سپینه پړقېږي، د مرګ له غرب ورکوئ او بچې ته یې وروړئ. عوامي نیشنل پارټي اسفندیار ولی خان ایبل ولی خان لاټین زمونږه 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 زنده‌باد. مثال ماما څه وی؟ مولا د ځان جنت ته بوځي، لویه خبره ده. موږ به خپل عمل انشاءالله ذمهوار یو، موږ به الله په خپل عمل بوځي. جنت او دوزخ په پرچو کې نه دی، جنت او دوزخ په عمل کې دی. دلته به یې پوښتنو عملونه هم سم کې، عملونه څه عملونه هم سم کې. کو جنت لیدل غواړئ د پلار نیکه قدر وکړئ، د مور او پلار قدر وکړئ، خپلو خویندو لوڼو له حصې ورکړئ، دا خپل لمونځ اودس کوئ. اوس اخري زما د چم او د ګاونډ وروڼو د خانمۍ، د محمد ناړی، د چترال، مناف کلی، د شاه افضل آباد، د بالولا بر بالولي، د کوز بالولي، د شاخچې هماله د یو ویلیج کونسل والا خپل جواب راکړي. د شاخ نمبر 6 ویلیج کونسل والا جواب راکړي. لاټین زمونږه وګاټي، لاټین زمونږه. د بر بالولي والا، د بالولا بالا والا مال आवाज راکړي. لاټین زمونږه، لاټین زمونږه. د بالولا جدید د نورحق لالا ویلیج کونسل والا جواب راکړي. لاټین زمونږه، لاټین زمونږه، لاټین زمونږه. د محمد ناړی ویلیج کونسل د میر اکبر حاجي صاحب د صدارت په لاندې مال جواب راکړي. لاټین زمونږه، لاټین زمونږه، لاټین زمونږه. د خانمۍ یونین کونسل د صدر اکرم خان بابا په مشرۍ کې مال جواب راکړي. لاټین زمونږه، لاټین زمونږه. د مناف کلی ویلیج کونسل مرګري د صدر عثمان ایوب خان په مشرۍ کې مال د نارې جواب راکړي. لاټین زمونږه، لاټین زمونږه. د میرا عثمانزو د چا مشري دالته صدر خالد صدر صاحب په مشرۍ کې مال جواب راکړي. لاټین زمونږه، لاټین زمونږه. او لاس last but not the least د صدر اسب ویلیج کونسل د مفتی آباد مرګري مال جواب راکړي. لاټین زمونږه، لاټین زمونږه. ما سره به دا لوس کوئ وروڼو، زما د کلي پښتانه یې، ما له به دا لوز راکوئ چې تاسو ټول سرې د زنانو، تاسو ټول به انشاءالله په 8 تاریخ سار وختي راوځئ، بکسې به ډکوئ، دونه اوټونه واچوئ چې پیریان اریان شي، دونه اوټونه واچوئ چې ماماګان اریان شي، او دونه اوټونه واچوئ
چې دا خلک یې په شماره ستړي شي او دا راسره لوز وکړي چې زما د دې حلقې نه د دې یونین کونسلو نه به شکیل خان له زما نه زیات ووټ ورکړي. زه وابډا دړه اوس ټول په شریکه یو بیا आवाज به کوئ په چغه را روان دی را روان انقلاب د باچا خان را روان دی را روان انقلاب د باچا خان را روان دی را روان انقلاب د باچا خان. تاسو د ټولو ډېره شکریه ادا کوم. زه د تنظیمونو شکریه ادا کوم. زه د میډیا د ملګرو شکریه ادا کوم. زه د سالارانو شکریه ادا کوم. زه د سیلي تنظیمونو شکریه ادا کوم. زه په خصوصي توګه د پولیس والو شکریه ادا کوم. ډېره مهرباني.